اسلام په باره کې ما او تا سره احساس نشته. ولې زما او ستا پلار دغه دین اسلام دپاره د جهاد په میدان کې شهید شوی نه دی. دین اسلام قدر زما او ستا سره ولې نشته؟ زما او ستا کور والا دغه دین اسلام دپاره قربان شوی نه دی. دغه دین اسلام دپاره زما او ستا په بدن باندې د تورې او د نیزو دغه ګزارونه نه ده لګېدلې. له دې وجې نه ما او تا سره د دین اسلام قدر نشته. دین اسلام قدر او د دین اسلام هغه مقام او مرتبه هغه بلال حبشي نه تپوس وکړئ چې هغې په لاسونو کې هتکړۍ او په هغې په خپو کې دغه بیړې او هغه په ګرم شګه باندې سملولی کېږي او هغې په دغه سینه باندې غټ کمر کې ښودلی کېږي، په هغه باندې د کوړې ګزارونه کېږي او بیا هم هغه دین اسلام حکمونه نه پرېږدي، بیا هم هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بېوفایي نه کوي. د دین اسلام قدر او قیمت تاسو هغې نه تپوس وکړئ. د دین اسلام قدر زما او ستا په زړه کې ولې نشته؟ د دې تاسو ته معلوم دی دا څه وجه ده؟ د دې صرف یو وجه ده چې مونږ مورثي مونږ مسلمانان یو. زما پلار زما نیکه هغې نیکه هغه مسلمانانو. له دې وجې نه ما او تا ته دغه اسلام قدر او قیمت نه معلومیږي. د اسلام قدر او قیمت هغه چا ته معلومیږي چې هغه عیسائی وي او هغه هندو وي او د هندوتوب نه هغه توبه وباسو اسلام قبول کړي، بیا هغې ته دغه اسلام خوند او مزه ښکاري. محترمو، ما او تا ته خپل د نظر قدر او قیمت ولې نه دی معلوم؟ ما او تا سره دغه نظر شته. ته یو نابینا نه د نظر تپوس وکړه چې څنګه حالت دی، هغه به درته افسوس او فریاد به وکړي چې دا دومره ضروري وي. ما او تا په خپه باندې ګرځېدلی شو. په دې وجه باندې ما او تا چېرته هم په ژوند کې دا سوچ نه دی کړی چې الله پاکه ستا لاک لاک شکر دی چې تا ما ته خپه راکړې ده. هغه فلانکي کس هغه ګرځېدلی نه شي، الله پاکه ما ته دې دومره نعمت راکړی دی چې زه ګرځېدلی شم. زما او ستا دغه لاسونه دا بالکل ټیک دی، ځکه ما او تا سره قدر نشته د دې. ما او تا چېرته تاسو کې کم یو انسان دی چې هغه صرف او صرف دې دپاره یو ورځ د الله په دربار کې شپې پاسېدلی وي او هغې د الله په دربار کې 2 رکعته نفل کړی وي شکرانه چې الله پاکه تا ما ته 2 سترګې هم راکړې چې هغه باندې زه لیدل کوم، تا ما ته 2 لاسونه راکړی دي، خپې هم راکړی دی. الله پاکه ستا ډېر زیات شکریا ادا کوم. دنیا کې داسې خلک هم شته چې الله پاکه هغې نه لیدلی شي نه ګرځېدلی شي نه هغې لاسونه کار کوي. کم یو انسان داسې کړی دی؟ مونږ ولې سوچ نه کوو؟ الله ما او تا ته عقل را کړی دی، ما او تا خو بد پیژنو. کم یو انسان د الله په دربار کې دا شکریا ادا کړی چې الله پاک ستا لاک لاک شکر دی چې زه خو بد پیژنم. دنیا کې ډېر خلک داسې دي چې هغې لیونی دی، خو په بد باندې نه پوهېږو. د دې هر څه قدر احترام موږ سره ولې نشته؟ الله دا بغیر د مطالبې او بغیر د محنت او بغیر د کوشش نه الله ما او تا ته نصیب کړی دی، ځکه ما او تا سره قدر نشته. دغه مسجد د دې قدر ما او تا سره ولې نشته؟ دا بل چا جوړ کړی، ما او تا دلته راشو په تیاره باندې. خپل د کور هغې خیال ما او تا څومره ساتو محترمو، ځکه هغه ما او تا جوړ کړی وي. ما او تا نور پرېږده، دغه کپړې ما او تا د ګندګي نه څومره پاک ساتو. چېرته چې په نالې په لاره باندې تېرېږو هلته خټه وي، خټه کیچړ، ما او تا هغې نه ځان ساتو. ولې؟ ځکه چې دا کپړې ما او تا په خپله ګنډلې وي. ما او تا سره احساس وي چې دغه کپړو په دغه خټه په وجه باندې زما دغه ګنده دغه کپړې دا ګنده کېږي. ما او تا سره ځکه احساس وي محترمو. لیکن دین اسلام په باره کې ما او تا سره احساس نشته. ولې؟ زما او ستا پلار دغه دین اسلام دپاره د جهاد په میدان کې شهید شوی نه دی. دین اسلام قدر زما او ستا سره ولې نشته؟ زما او ستا کور والا دغه دین اسلام دپاره قربان شوی نه دی. دغه دین اسلام دپاره زما او ستا په بدن باندې د تورې او د نیزو دغه ګزارونه نه ده لګېدلې. له دې وجې نه ما او تا سره د دین اسلام قدر نشته. د دین اسلام قدر د هغه صحابي نه تپوس وکړئ، حضرت حنظله نه چې هغې بدن هغه حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغې بدن ټوکړې ټوکړې شي او هغې دغه جګر را وایستلی شي او هغه ښځه په هغه باندې چکونه لګوي او د مرګ نه پس هغې د بدن ټوکړې ټوکړې وشي. د دین اسلام قدر هغې نه تاسو پوښتنه وکړئ. د دین اسلام قدر او د دین اسلام هغه مقام او مرتبه هغه بلال حبشي نه تپوس وکړئ چې هغې په لاسونو کې هتکړۍ او په هغې په خپو کې دغه بیړې او هغه په ګرم شګه باندې سملولی کېږي او هغې په دغه سینه باندې غټ کمر کېښودلی کېږي، په هغه باندې د کوړې ګزارونه کېږي او بیا هم هغه دین اسلام حکمونه نه پرېږدي، بیا هم هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بېوفایي نه کوي. د دین اسلام قدر او قیمت تاسو هغې نه تپوس وکړئ. ما او تا ته دغه دین اسلام دا په تیاره میلاو شوی دی محترمو، ځکه ما او تا سره دغه دین اسلام قدر نشته.
لک سوچ وکئ لک فکر وکئ د دین اسلام قدر په خپل زړه کې پیدا کړئ قسم دی تر څو چې دین اسلام سره ستاسو مینه نه وي پیغمبر سره مینه نه وي د پیغمبر د سنتو نه تاسو خبر نه وئ دغه دین اسلام کې دغه عبادت دا ما او تا ته هیڅ فایده نه ورکوي محترمو